حدیث مبارک کې راځي یو ځل صحابي خپل لور د لاس نیولې و او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو. دا الله پاک پیغمبر دا زما لور د خو زما خبره نه مني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل څه خبرې دي نه مني ته ورته څه وایي؟ دا الله پاک پیغمبر زدي ته هم چې نکاح وکړو دا د نکاح نه انکاري ده خبره مې نه مني. دا الله پاک پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غجنې ته او فرمایل د خپل پلار خبره ومنه کنه د چې سوي هغه وکړه کنه ته ولې د خبره نه مني. د غجنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زما د په هغه ذات باندې قسمی کم ذات چې ته رښتینی پیغمبر جوړ کړي او مونږ ته را لېږلی زه به تر هغې پورې نکاح ونه کړم تر څو چې تا ماته د خاوند حق نه دی بیان کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات هوښیار و. په مخ د ځمکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شانتې هوښیار انسان نه دی تیر شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې دا جنۍ دا زنانه چې دا لږه زوروره ده دا لږه تیزه ده ځکه د نکاح نه انکاري ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی د خاوند حق پتا باندې دا دی کو چرته د خاوند دا جسم د وینو او د زوو او د دانو ډک شي د خاوند دا بدن د دانو ډک ته او د هغې نه وینې بهیږي د هغې نه زوي نونه بهیږي او ته شروع شي د هغه دا ټول بدن په خپله ژبه باندې وسټي او صفای کې بیا هم ته د خاوند حق نشي پوره کولی بیا هم د خاوند حق نشي پوره کولی په تا باندې د خاوند دومره لوی حق دی. دغه جنۍ ورته وفرمایل د الله پاک پیغمبر زه به بیا چېرته نکاح ونه کړم ځکه د هغې په ځان باندې یقین و چې زه د خاوند حق نشم ادا کولی سبا به ګناهګارېږم ډېر غټ ګناه به رانه کېږي. د الله پاک پیغمبر زه چېرته هم نکاح نه کوم. نبي علیہ الصلوۃ والسلام دغې صحابي ته وفرمایل په خپلو جنکو باندې د نکاح دپاره زور مه کوئ. د دې حدیث مبارک نه خو یو د خاوند حق هم معلوم شو چې د خاوند څومره لوی حق دی خو دویمه خبره ته دا معلومه شوه چې یوه جنۍ عاقله د لیونۍ نه ده بالغه د ماشومه نه ده د هغې نکاح ته په زور نشي کولی بلکې د هغې اجازت پکې شرط دی د هغې اجازت پکې شرط دی د هغې نه به تپوس کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغې جنۍ ته د خاوند حق بیان کو. دویم حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې کومه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری خطبه وه په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر نصیحتونه خپل امت ته وکړو. یو وصیت پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وکړو وی د ښځو په باب کې د الله نه ویریږئ د ښځو سره ظلم مه کوئ د دې په حق کې د الله نه ویریږئ دا د الله په نوم باندې تاسو ته حلالي شوي د ښځو سره ظلم مه کوئ. دیو جن حدیث مبارک کې راځي وی د قیامت په ورځ به د سړي نه په حقوق العباد کې د ټول لومړی حق د ښځې تپوسلی کېږي. په حقوق الله کې خو لومړی تپوس د مانځه دی که نه خو په حقوق العباد کې د بندګانو په حقونو کې د سړي نه به د ټولو لومړی د ښځې د حق تپوس کېږي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي زما دا بندی تا دپاره حلاله شوی و زما په نوم باندې تا ورسره ظلم کړی کو انصاف کړی دی. اول تپوس به د ښځې د حق کېږي او د ښځې نه به د ټولو لومړی تپوس چې کېږي هغه به د خاوند د حق تپوس کېږي. په حقوق العباد کې د ښځې نه د پلار د حق تپوس اول نه کېږي د مور د حق تپوس اول نه کېږي د رور د حق تپوس اول نه کېږي د ښځې نه چې د بندګانو په حقونو کې لومړی تپوس کېږي به د خاوند د متعلق کېږي. دیو جن حدیث مبارک کې راځي وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه او دا مړه شوه دا جهنم ته داخله شوه. بل روایت کې راځي وایي د کمې ښځې نه چې خاوند رضا او دا مړه شوه نبي اسلام فرمایي دخلت الجنه دا جنت ته داخله شوه دا جنت ته داخله شوه. نبی علیہ السلام ډېر نصیحتونه خپل امت ته وکړو نو سړو ته وویل وی د ښځو متعلق د الله نه ویریږئ دا د الله په نوم باندې تاسو له حلالي شوي دي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی ها کو چرته په ډېره غټه ګناه راتګ وکړو ډېره نافرمانۍ باندې راتګ وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل د دوی نه خپلې بسترې جدا کړئ ځای د ملاستې نه جدا کړه کېدای شي دا په دې باندې پوه شي بیا ستا نافرماني نه کوي خو که په دې باندې سمه نه شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دویمه خبره دا ده چې دا ووخه
دا ښځه ووهه خو نبي علیه صلات وسلام فرمایي غیر مبرح داسې وال به کوي چې زخم به پکې نه جوړوي داسې نه چې د زناورو غونته کې والو سره وکړي په مخ باندې به ښځه نه وایي یو حق د ښځې دا دی دویم دا دی چې د هغې پلار نیکو د هغې قام نسب دا به نه کنځي بعضې بدتمیزه سړي داسې چې ښځې ته د هغې د مور کنځل کوي د هغې د خور کنځل کوي د هغې پلار یادوي په چغ باندې په ګڼ کور کې ورته پلار یادوي مور یادوي کنځي ورله دا سړی په مخ د ځمکه بدترین انسان دی چې دی د خپلې ښځې مور کنځي د هغې خور کنځي د هغې پلار کنځي نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وخي به خو داسې به وخي چې زخمي کوي به یې نه او نبی علیه صلات وسلام وفرمایل کو خبره ومنله خو ډېره ښه ده که بیا هم خبره ونه منله نو بیا د دې نه په اخوا په دې باندې بله لار مه لټوه ځکه بیا بله خبره پاتې شوې نو بیا طلاق دی صرف او بیا نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی د سړو هم په ښځو باندې حقونه دي او د ښځو هم په سړو باندې حقونه دي نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی د سړي حق په ښځه باندې یو حق دا دی چې سړی چې خاوند په کم ځای باندې د یو سړي ناسته نه خوښوي دا ښځه به دغه سړی په دې ځای نه کښېني د خاوند بستره ده د خاوند کمره ده خاوند نه غواړي چې دې کمرې ته بل سړی رادن نشي ښځه به چاته اجازت نه ورکوي چې دې خپلې کمرې ته هغه سړی رادن نه کړي اگر چې هر څوک وي خو چې خاوند خفه کېږي چې زما دې کمرې ته دا پلانکی راشي دا ښځه به اجازت نه ورکوي دویم نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی کور ته به د هغې چا اجازت دا ښځه نه ورکوي چې خاوند یې نه خوښوي دا وایي دا زما د تور زوی دی دا زما د ماما زوی دی دا زما د تره زوی دی د ماما کره نه راځي نه چې خاوند پې خفه و نه به راځي نو خاوند چې کور ته په راتلو باندې په چا باندې خفه دی دا ښځه به اجازت نه ورکوي او د ښځې حق دا دی نبی علیه صلات وسلام وفرمایل یو دا چې په خپله څه خوري هغه به په ښځه باندې خوری په خپله چې کمې کپړې جامې فیضار استعمالوي هغه به ښځې له هم راوړي د هغې د جامې او د فیضار خیال به ساتي نو د دې وجې نه د ښځې هم په شریعت کې حقوق شته دی د خاوند هم حقوق شته دی چې خاوند د ښځې د حقوقو خیال وساتي خاوند د ښځې د حقوقو خیال وساتي انشاءالله بیا د کور کې به جګړې نه وي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام له زنانه راله نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ته واده والی هغې او د الله پاک پیغمبر خو ما واده کړی دی نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ته د خاوند دپاره څنګه یې ته د خاوند دپاره څنګه مطلب دا دی چې د هغه درنه رضا دی کو رضا نه دی وی د الله پاک پیغمبره خاوند مې رانه ډېر رضا دی د هغه په خدمت کې زه هېڅ کوتاهي نه کوم کو چېرته په یېره کې رانه وشي خو زه د هغه نافرمانی نه کومه نبی اسلام دا ښځې ته وفرمایل وی دا خاوند ستا جنت هم دی او جهنم هم دی د دې وجې نه ښځو له پکار دی چې د خاوندانو سره جبه نه کوي خاوندانو ته کنځلې نه کوي خاوندانو ته بدې ردې نه وایي خاوند هم پکار دی چې د ښځې دا چې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلیک کوئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ والسلام ډېره مننه